نو الله اکبر ته تکبیر وای چې مونږ کې کله د الله اکبر کې نو به دې ته وای تکبیر تحریما نو چې کله انسان تکبیر تحریما کوي نو دا به الله اکبر سره خامخا کې دا واجب دي بل ټکی بنوي سبحان الله والحمدلله دا نو ټکی بنوي تکبیر به خامخا په الله اکبر سره وي نو دا د تکبیر طریقه ده چې کله ته مونږ ته ودرېږي نو ته به داسې لاس اوچت کې د ټولو نه اول به لاس اوچتې وروسته به ورپسې بیا تکبیر وي نو د لاس اوچتول پیله دي تکبیر ورپسې ویل بعد کې دي لاس به داسې څنګه اوچتې روایتو کې راځي چې د غوږونو برابر بیا کې حذاء اذنیه د خپل غوږونو برابر بیا کې نو د غوږونو برابر داسې دي چې انسان به داسې طریقې سره کوي چې دا غټه ګوته د غوږونو د نرمۍ سره برابر شي مخامخ شي نو دا نور لاس به د غوږونو ته برابر شي او دا باقی لاس به د سینې ته برابر شي نو دې طریقې سره چې کوم روایتو کې سینې سره راغلي دي په هغې عمل شو او که انسان داسې کوي نو هغه روایتو باندې عمل نه راشي نو داسې طریقې سره کول پکار دي پخواني مولیان ویل دا غوږ پخواني خلک تاسو کتي دا غوږ داسې کوي چې اندازه ورته وشي چې غوږ ته ورسېدو که نه دا پکې ضروري نه دي بس ساده داسې طریقې سره غوږونو ته مخامخ دې طریقې سره دا د تکبیر تحریمه چې کوم انسان لاس نه اوچتوي او الله اکبر وایي او همیشه داسې کوي بې ګناهګاري نو لاس اوچتول هم پکې سنت طریقه ده او مؤکده سنت دی نو لاس به مو سره اوچتې او په خوله باندې هم الله اکبر وایي سر به ورسره نه ټیټې بعضې کسان داسې چل کوي داسې علماء لیکلي چې کوم انسان تکبیر تحریمه سره سر دومره ټیټ کي دومره سر ټیټ کی چې د لاسونه دا ګوتې چې کوم دی دې زنګونانو ته رسي نو بیا د تکبیر تحریمه هم صحیح نه ده مونځ هم صحیح نه ده مثلا دومره ټیټي او دا داسې الله اکبر کوي دې طریقې سره تکبیر تحریمه نه صحیح کی نیغ به ودرېږي سر به او سترګې به د قبلې طرف ته لاسونه به په خپل حالت باندې کې بعضې کسان وایي ګوتې به راټیټې نه بس خپل حالت کې نارمل حالت کې نه به ګوتې سختې صحیح شو او نه به ډېرې کولاوې او نه به ډېرې ټیټې بس ساده حالت کې دا و نارمل حالت کې چې انسان څنګه لاسي دې حالت کې به داسې الله اکبر کې دا عزتمندو طریقه ده او ښځې چې کوم دی هغه به لاس سینې ته مخامخ کوي داسې به کوي هغوی به لاس ډېر نه اوچتوي د ښځو لپاره ستر ساتل چې کوم دی ډېر دي نو هغه ښځه چې ډېر وي باډي بلډر ښکاري بیا نو به داسې طریقې سره به چې کوم دی داسې مخامخ طریقې سره او اسانې طریقې سره به لږ لاس اوچتوي او لاس به ورسره اوچتې الله اکبر کې بعض مسایل دي عزتمندو ډېر کسان پکې غلطیانې کوي الله اکبر الفاظ د کول پکار دي نن تاسو ته چونکې دا فرض دي په مونځ کې به فرض دي نو دا صحیح طریقې سره زده کوي الله اکبر یو ځل تاسو ما سوي الله اکبر اوس د دې غلطیانو ته وګورئ بعضې کسان پکې غلطیانې کوي بعضې کس پکې الف ډېر راکاږي بعضې کس پکې دا ها ډېره راکاږي بعضې کس پکې با ډېره راکاږي او بعضې کسان پکې را ډېره راکاږي نو هسې به پکې سړی هلکه دا ولې راکاږي وایي چې لږ خوند پکې پیدا شي خوندونه مو پکې نه پیدا کېږي داسې شربت نه دی چې ګوړه زیاتوه خوند پکې دغه کېږي اواز ښکلی کولی شي خو نور ټکو کې به بدلون نه راولي چې کوم انسان مثلا داسې وایي الف ډېر راکاږي الله اکبر دا بالکل غلط دی د دې معنا څه ده د دې معنا کفري معنا جوړېږي الله اکبر معنا دا الله لوی دی او چې ته وایې الله اکبر نو دا سوال شو آیا الله لوی دی نو دا خو شکي خبره دی وکړه هلکه وایي الله لوی دی که نه دومره فرق راځي عربي داسې کلمه الف به ډېر نه راکاږي الله اکبر ته وایې چې دا الف لږ زیات کړه نو خوند به پیدا کړي نه بالکل معنا غلطي بعضې کسان دا هی ډېره راکاږي الله اکبر پخواني بعض امامان هم تاسو اوري الله اکبر هو نه دی الله مختصر الله هو به نه جوړي بعضې کسانی مثلا بې غټه کي الله اکبر باب هم نه غټه راب هم نه غټه بعض کوي الله اکبر نه دا غلط خوندونه به ځان نه پیدا کړي بس مختصر لفظ الله اکبر بعضې کسان قاف غټوي الله اکبر
قاب بم نه وي وړو کې کاپ ته پدې کې دا ضروری مسلې دي عزتمندو. بله مسله پدې کې دا ضروری ده چې کله امام سره ته مونځ کې نو د امام نه مخکې به تکبیر تحریمه نه وي، د الله اکبر به د امام نه مخکې نه وي، ګینې ته د امام په مونځ کې بیا شامل نه یې. نو دا به کله وي د امام سره به یا بالکل متصل وي او یا بهتره طریقه دا ده چې یو ټکی د امام نه وروسته یو ټکی د امام نه وروسته چې امام وی الله پوره کې نو ته الله شروع کا، چې هغه وی اکبر پوره کې نو ته به اکبر وایا. که یو انسان مثلا امام سره الله اکبر یو ځای شروع کو، خو بعضې کسان خو ډېر چټپټیا نی کنه، د هغوی ژبه ډېره تیری، نو الله اکبر د امام سره یو ځای شروع کی خو اکبر امام نه ویلی، د مخکې اکبر ویلو، دا مونځ کې شریک نه دی. یا ټول الله اکبر د امام نه مخکې وویلو نو دا انسان امام سره په جمع کې شریک نشو شرعا. نو چې امام سره شریک نشو بیا خو همداسې ولاړ دی، داسې بوتل ولاړ دی او هلته امام خپل مونځ کوي، نو نه امام سره شریک دی او نه خپل وایي، نو بس لاړې مونځ یې چټي شو، دوباره به بیا خپل مونځ کوي، د مونځ نه کي. نو دا یاد لرئ عزتمندو، امام نه مخکې کېږي. بعضې کسان باندې ډېره تادي وي، نو الله اکبر به د امام نه وروسته وی لږ شان، دومره وروسته به هم نه وی چې مثلا ته یې سارې او هغه به صورت فاتحه شروع کړي. نو دا د تکبیر تحریمي سره دا ډېره ضروري مسله ده عزتمندو. دویمه غلطي په دې کې بعض کسان کوي، چونکې دا فرض عمل دی او ټولو نه زده کول، ماشومانو پورې زده کول ضروري دي. بعض کسان داسې یو کې امام په رکوع کې ولاړ وي او دا چې کوم دی زر زر راشي الله اکبر وکړي او الله اکبر سره ډایرکټ ټیټ شي، نو دا سړی چې کوم دی امام سره په مونځ کې شریک نشو. ځکه په تکبیر تحریمه کې دا ضروری ده چې دا به په ولاړه باندې وي. تکبیر تحریمه کې دا په فرض کې دا ځان له فرض دي چې دا به په ولاړه باندې وي، چې بیمار نه یو سړی بیمار دی په ناسته مونځ کوي نو د دې لپاره دغه قیام دی. خو چې کوم انسان بیمار نه وي او الله اکبر په ولاړه باندې اون ویلو د تکبیر تحریمه ادا نشوه. دی وینه کوم کسان چې راپاسیږي اکثر ناست وي نو هغوی کله ناکله په ناسته باندې الله اکبر وي، امام ودرېږي که نه ناستي به دا په ناسته باندې الله اکبر وي بس پاسېږي بس نیتو تړي، د مونځ نه صحیح نه دی. تکبیر تحریمه دپاره دا فرض او واجب دي چې ته به په ولاړه باندې تکبیر تحریمه وي. که په ناسته دې وویله الله اکبر او پاسېدلې او نیت دې هسې وتړلو لمونځ دې نه دی شروع شوی امام سره، دا پکې ضروري خبره چې په ولاړه باندې به تکبیر تحریم. ها که نفل مونځ څوک کوي، نفل مونځ نو نفل مونځ په ناسته هم کېږي، نو که بیا په ناسته دې الله اکبر وویلو نو خیر دی. فرض مونځ دپاره به الله اکبر په ولاړه باندې وي او ما درته ویلي که دومره ټیټ یې چې لاندې زنګونانو ته دې لاس رسي او الله اکبر دې وویلو بیا مونځ نه ادا کېږي، ځکه د دې دپاره دا فرض دي چې ته بیا په ولاړه باندې وي. او دغرنګې چې کوم سړی امام سره په رکوع کې الله اکبر په ټیټه باندې ووایي د امام سره مونځ نه دی شروع شوی، نو چې کله مدرېږي جلدي کوئ کم از کم دومره کوئ، مثلا امام رکوع کې دی داسې وایي الله اکبر بیا وایي الله اکبر، چې دوه ځل دې تکبیر ویلو بس دا کافي ده. چې یو سکنډ دپاره ودرېدلې بیا هم کافي ده، بیا ټیټ شه. او چې یو سکنډ دپاره هم نه ولاړ او ډایرکټ رپټ کې لاړې او الله اکبر دې ویلو نو تا عزتمندو تکبیر تحریمه په ولاړه باندې ونه ویله، او تکبیر تحریمه دپاره په ولاړه باندې ویل ضروری دي. نو لہذا د دې خبرو خیال ساتئ.